أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل 123 نمبر آیت. په دې 123 نمبر آیت کې د ابراهیم علیه السلام اوچت مقام ذکر کی او د دې سره سره دا مسله ثابتېږي چې کم کسان ملت ابراهیمی دعوه کوونکي دي نو د ابراهیم علیه السلام دین خو په الحال د خلکو ګډوډ کړي دي، منحرف کړي دي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت مکمل د ابراهیم علیه السلام ملت. نو کم خلک د ابراهیم علیه السلام ملت باندې عمل کوي نو بس د نبی علیه السلام په شریعت باندې عمل وکړي، ندوان یو شرط کې دي ځکه وصول بیخي یو شرط کې دي او پروعي مسائلو کې اکثریت کې د ابراهیم علیه السلام د شریعت سره شریعت یو شرط کې دي، احکام یو شرط کې دي. الله تعالی وی ثم نبي اوحینا من وحی وکړه الیک تا ته ای پیغمبره ان تبع تابعداري کوه ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې بیزار او د باطل دینونو نه. د اسلام صفت دا ده چې د باطل دینونو بیزاری او براءت په بایکاټ وي او در اسلام اهم مضمون دی چې مسلمان به د کفر د کافرانو نه د فاسقانو فاجرانو نه یو طرف ته ژوند تیروي، یو طرفه ژوند دا د جبر شکل کې به د هغوی سره مشابهت نه کوي، په خبرو کې په اخلاق او ناس تفاسه کې به د هغوی سره یو شانتیواله نه کوي. دغه شانته کې د هغوی سره چې کوم کسان د دعوت ورکوي د دعوتي شعبه چې کوم ځګین ته ځي د هغې نه علاوه عام مسلمانانو د کافرانو سره د فاسقانو سره لین دین معاملاتو کې حصه نه اخلي، هغې نه به جدا اوسېږي. تر دې حده پورې شریعت دې حده پورې لیکلي دي چې کوم کفري ممالک دي، کفري ممالکو ته د دعوت نه او د جهاد نه بغیر سفر کول ناجایز دي او بیا په هغې کې د هغوی نه تعلیمونه حاصلول خو ډېره لویه خبره ده، دا ډېره لرې خبره جوړېږي. نو اسلام دا داسې فطرت لري چې د باطلو نه بعد دا مستقل بیزاره اعلان کوي، د باطلو سره به انډیواري نه، انډیواري به نه اعلانوي. کوم عقیده چې په دنیا کې چلیږي د مذهبي هم آهنګۍ په نوم باندې یا اعتدال پسندۍ په نوم باندې چې یاره ټول مذهبونه او دینونه موږ یو دین ګرځوو، منځ نه کرکې نفرتونه لرې کوو، نو دا اسلامي عقیده نشي کېدلی چې ټول دینونه را یو ځای کړي. دا عقیده اسلامي عقیده نه ده، دا باطل عقیده ده. نو ملت ابراهیمی دا د باطل دینونو بیزاری جداواله او موږ به ماسوتان مانځه کې قنوت بدوای قنوت کې هم مستقیل دغه وایو نخلعو ونترکو من یبترو. هغه سړی به پریدو جدا کیږي به چې کوم ستانه فرمانی کوي، نو کوم څه چې د الله تعالی نه فرمانی کوي موږ هم جدا کیږو، هم به پریدو، هغه سمبلندر معاملات پریدو، اس قسم انډیوالی به سره نه کوي. همدغه مضمون د حنیفان دی، حنیفان همدغه مضمون لري. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وحی وکړه ان تبع ملت ابراهیم حنیفا چې تابعداري کوي د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې بیزار او د باطل دینونو نه، وما كان من المشرکین او دا د مشرکانو نه. دا صراحت دې لپاره ذکر چې د ابراهیم علیه السلام نورست یهود عیسایان او يهوديان اگر چې د ابراهیم علیه السلام د ملت باندې به فخر کاوه، ابراهیم علیه السلام خپل مشر ګڼو، لیکن دا قومونه هم مشرکان شي او دغه عربو کوم مشرکان چې بت پرستان هغوی هم ځان ته د ابراهیم علیه السلام اولاد ویل او حقیقت کې د اسماعیل علیه السلام اولاد دی. ملت ابراهیمی باندې به دوی فخر کاوه، دی به وجه ملت ابراهیمی باندې یو، لیکن بیا به هم بت پرستی کوله، حالانکه ابراهیم علیه السلام بوتان ماتونکي او دی بوتان جوړونکي بالکل په تضاد باندې روان، لیکن بیا به هم خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کاوه. نو الله تعالی په صراحت سره ذکر کړ چې وما كان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو او سوچ په شرک اخته نه ملت ابراهیمی کې داخل نه دی، د بهر دی. دې ځکه کې دا مسله پاتې شوله چې الله تعالی نبی علیه السلام ته ملت ابراهیمی باندې عمل کاوه، حالانکه د نبی علیه السلام مرتبه د ابراهیم علیه السلام نه سوچنده بلند ده او د نبی علیه السلام فضیلت د ابراهیم علیه السلام نه ډیر زیات. د دې جواب چې کوم دی مفسرین دا نقل کړي د جدا تعبیر د تعبیر اتباع دی، لیکن حقیقت کې دا اتباع مضمون نه دی،
او په تعبیر ته په اتباع سره شوی دی. یعنی د الله تعالی نظام د څه وجه ابراهیم علیه السلام شریعت دا اولنې تفصیلی شریعت او ټول خلکو په نسبت مقبول دی او ټول خلکو ته خپل نسبت کې يهوديان متخپل نسبت کې عیسایان مرته کوي مشرکان مرته کوي. به د الله تعالی خو خدا وجه اخیرنه شریعت د ابراهیم علیه السلام د شریعت سره مطابق راشي او شانت کې راشي. نو همدغه شانت کې وشولا چې په پروي مسائل کې اکثری او په اصولي کې تمام د نبی علیہ السلام شریعت د ابراهیم علیہ السلام سره متفق. نه د دې دوه باندې چې کوم اتفاق د هغه تعبیر په اتباع سره وشو چې ګویا دا اتباع ده د اخیرنی پیغمبر د مخکینی پیغمبر اتباع وکړه. ځینې علماء ذکر کړي دي د ثمانه دا ټکي معلومیږي چې اصل کې د ابراهیم علیہ السلام فضایل ته اشاره ده چې ابراهیم علیہ السلام د دومره لوی درجه پیغمبر دی چې د اخیرنی پیغمبر شریعت به هم د شریعت سره مطابق راځي او شاته کې برازي. نو دا فضایل ته اشاره ده او دا اتباع خپل معنا سره نه دی بلکې دا تعبیر د اتباع دی. نور خپل معنا اتباع تابعداري معنا نشوله. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه دا د سوال جواب ذکر کیږي بلکې دې ذکر کې مفسرین عام طور دوه سوالات نقل کړي دي. یو سوال دا دی چې د حرامو سيزونو حلالول ځان نه دا هم شرک دی او د حلالو سيزونو حرامول دام شرک راځي. اوس یو مسله دا ده چې د خالد ورځ د احترام مسله ده. نو د خالد ورځ باندې د خالد ورځ احترام کول دا خو د مخکې نه جایز را روانو چې تاسو کې احترام کوي هم ټیک ټیک احترام نه کوي نو هم په دې ورځ باندې ښکار کول د مخکې نه جایز حرام نه. حالانکه د موسی د بنی اسرائیل کې د موسی علیه السلام مذهب کې همدغه مسله نقل لږی ښکار کول د خالد ورځ باندې حرام وګرځیدو دا یو جایز کار او حرام شو. حالانکه د ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا ونه نو یو خبره دارا پیدا شو نو د ځکه کې حرام حلال سیس حرام وګرځول شي. دویم اعتراض دا دی چې ته وایې چې سبا ملت ابراهیمی باندې یم نبی علیہ السلام باندې اعتراض شو. حالانکه ملت ابراهیمی کې یعنی يهوديان وایي چې ملت ابراهیمی باندې یو او دا غي په مذهب کې د خالد او ذکر کول منو او حالانکه تی خو جایز ګڼي. نو معلومیږي دا چې ته ملت ابراهیم باندې بجوته نه د سوالات جدا جدا علماء نقل کړي دي. دا غي جواب یو دی چې انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه صرف د یو مساله کې چې دا جایز شیز حرام ګرځول شوی دی نو دا صرف خصوصیت د يهودو دی. په يهودو باندې دا حرمت خاصه دی چې د ابراهیم علیه السلام نورسه د خاص په يهودو باندې د خالد ورځ ښکار حرام ګرځول شو. او ملت ابراهیمی کې دا موجود نه دی. ملت ابراهیمی کې ردی ذکر نشته. يهوديانو صدا کار ذکر ورته جاوی مسترسل بشری شرعي احکامو کې اختلاف کا اگر اختلاف عذاب دار هغه چې جایز کارونه شي نه به هم حرام ګرځول شي سزا پتا ور باندې. نو جواب حاصل دا شو چې نبی علیہ السلام باندې اعتراض چې ته د ملت ابراهیمی داوا کې حالانکه د خالد او ذکر جایز غني نو جواب یې وشو چې ملت ابراهیمی کې د حرمت باس نشته. زو ملت ابراهیمی باندې يم ملت ابراهیمی کې د میان ښکار جایز نو زم جایز ګڼم. البته حرمت کم ځای کې راغله خاص په يهودو راغله بل چا معنی نه دی او دا حرمت خاصه دی دا حرمت عامه نه دی بهر چا معنی نه اوس د يهوديانو خپل عمل له او باغوي باندې دا حرام شوی دی. نو جواب دغه ځکه کې حل شو او اولا بل اعتراض کرا واغستریش چیرې جایز څه په حرام ګرځولې شوی دی دا ولی نو جایز څه حرام ګرځولې شوی دا په يهودو باندې دا غوي د قباحت توجه د الله تعالی طرفنا نو هم حرمت خاصه جواب شو چې دا عمل چې کوم دی جایز پکې نه ناجایز وګرځول شو دا غوی د سرکشي د وجنه دا مضمون مکه زی په زمن کړ شوی دی. دې کې نختلفو د چې دوی په اختلاف کړي د خالد او رضی احترام ګرځول شوی او باغه کسانو باندې چې کوم کسانو اختلاف لارو اختلاف یې څه کې کړو. اختلاف دو صورتونه دي یو عملی اختلاف دی او یو قولی اختلاف دی. نو دې خلکو یو خو عملی اختلاف یې هم کړو. عملی اختلاف تفسیر معنی په قران وجه دي کې عملی اختلاف ته اشاره ده. يهوديانو ته ویل چې خالد او رضی ښکار مګوي نو ځینو عملاً د دین ځان وساته نه کاو او ځینو عملاً ښکار شروع کو نو هغه شرعي حکم ته خاص د شریعت په نظر باندې ونه کتل بلکې خپل طبيعت ته وکتل نو عملاً بده کې اختلاف راغی چا په عمل وکاو چا په عمل ونه.
د تفسیر احسن کلام رائے دا چې د دې ځکه کې قولی اختلاف ته اشاره ده، اعتقادي اختلاف. او هغه د ځکه کې بل تشریح کوي چې هغه وایي چې کله چې الله تعالی دې ته وویل تاسو به خالد د هفتې په ورځ د غونډه هفته کې یو ورځ د احترام لپاره وټاکئ چې په هغه ورځ باندې تاسو ټول کارونه چھوټي کړي او د دې ورځ د احترام لپاره تاسو ناسي او ښکار پکې هم نه کوي. بیا د الله تعالی وویل چې زما په ورځ باندې خو خدا د جمعې ورځ وټاکل شي. يهوديان را پاسه د چې زمون خو خالي ورځ خو خدا، عیسایان به را پاسه د چې زمون به د خالم نه دی خو زمون به اتوار وخت اتوار ته پسې لاړو. نو اختلاف وي دغه ځکه را پیدا شوی، دغه اختلاف ته اشاره ده. لیکن دې ځکه احسن کلام دې باره کې سکلک اقوال روایت نه دي نقل کړي، صرف دومره نقل کړي دا بس یو رائے ظاهر کړي ده. او دا دیم قول چې کوم دا تفسیر معلومه قرآن او د عام مفسرینو دي چې دوی عملی اختلاف وکړي. د خبره خو تاریخ ثابت کړي ده چې په دغه زمانہ کې خلک درې ډلې جوړ شو. یوه ډلې داسې کوله چې ښکارا باندې د جایز نه ویل لیکن هیله کولې. د خاري ورځ باندې په کونډو کې بډنډان او بجالونو کې براګیر کړه او پړقېدو اتوار ورځ به راونی ول چل به کوي هیله به کوله اگر چې ډاری کې د حلال نه وي. او ځنې خلک داسې و چې هغوی به نه میان نیول او نه بچا کې کار لرو ځان له معتدله غونډه خلک. او درې مډاله دا و چې هغوی ویل چې بدیم کار نه کیږي چې په خپل باندې میان نه نسی الله حرام کړی دې نه نسی اکور کې ناس الله به معاف کو بدی دې چرته معاف کړي. میدان ته راوتل پکار دي خلکو مخنیوي پکار دي بس راو وته. نو جراب له دې ډنډان جوړ کړي کونډي به چلی کړي وي جالونه به چولي وای کوم میان نه خدي ډنډان به ته ورغړول کونډي به ته وشلول جالونه به ته وران کړل میان به آزاد. هغوی براله د میانو مالکان براله بدوی به حمله وکړل جګړه به ون خطر بدوی کې به کافي خون رضی هم وشوله مرګ جوړ یو به کې وشوله. درې مړله برا پاسې د وته به وځ تاسو ډېر ساده غان وای ګوري دا غوي ځان له خبر د تاسو ځان له خبر دی تاسو کار مکوئ دا غوي سره جګړه مکوئ باقي څه کار لري. دا واقعا قرآن کې چې کوم نقل شوی ده نو هغه کې دام نقل شوی دی چې دې کسانو ورته ویل دي غیرتيانو ورته ویل چې معذرة الى الله ته به عذر پیش کوو بانه پیش کوو. یعنی کله تاسو غلی کینو نو الله تعالی به وښه ګناونه کېده زمانہ فرمانه کېده تاسو آرام ناس وي د آرام کې نسل جایز نه دي. نو الله تعالی د خپل عذر پیش کوو چې دغه پورې موسو ډنډانم ته وران کړو کونډیم ته وښلول جارونم ته وران کړو او دغه ځې پورې خپل مزاحمت هم جاری وساتو. به د قرآني مضامینو نه داسې معلومیږي چې کم کسانو هیلې کولې هغوی هلاک شو شادوګان ته جوړ شو. کم کسان چې مجاهدینو د هغوی بچ پاتې شو. درې مډرې باره کې قرآن هیڅ نه دی ویلي چې دا خرڅ شو. لیکن ځینې روایاتونه معلومیږي تاریخي روایاتونه معلومیږي چې دغه درې مډله چې خاموش ناسته وه د هغې نه هم شادوګان ساز شوي دي غرق شوي دي او د مجرمانو یو ځای هلاک شوي دي. د دې نه دا مسله هم معلومیږي د دغه روایاتونه چې د ګناه په ماحول کې خاموش کې ناستل چې یاره بس خلک بس کوي او زما قبر ځان لده او زه خو بخپله به دې کې نه یم په دې کار نه کېږي. ځینې خلک داسې وایي چې یاره ښه خلک دې ته وایي چا په کار نه لري. دا خبره غلطه ده. چا په کار کې چې کار نه لري دا ډېر بېکاره سړی دا هېڅ سړی نه دی بلکې غیرت دا دی چې د ګناه مخه ونیسي. او د نبي علیه السلام تعلیمات هم دغسې دي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. جرمونو خاتمه په لاسونو باندې وکړي که په لاسونو تاسو لاس نه رسېدو واز نصیحت خو ته خامخه وکړي د درمیانه قدر ایمان شو. اولنې اعلی ایمان دویم درمیانه اخرانه د ایمان ادنا درجه دا چې بایکاټ وسوږي خواله مورځي که وینا مو ته نشي کولای مشکلات جوړي نو بیا سره بایکاټ وکړي د کارونو کې وسره حصہ ماخلي هیڅ قسم معاملات سم ساتي. او نبی سلام فرمایي چې دغه اخرانه ایمان اضعف الایمان کمزور ایمان دی. بیا وایي چې دغه بایکاټ ونه شو کمزور ایمان نو بیا وایي د دې سره په ځل کې د اوري د دانې برابر ایمان هم پاتې نشو. دا حدیث شریف مفهوم دی. دینه معلومیږي چې د ګناہوں په ماحول کې خاموش کې ناستل هیڅ هم نه کول یا کم از کم بایکاټ هم نه کول او دا خلکو هغه مجرمانو سره ټیک ناسته پاسته کول غم خادي کول تعزیتونه لرل او ټولو قصو کې وسره شریک کېدل د دې خلکو دا اگر کدا دیندار طبقه شماريږي لیکن دا حقیقت کې د اوري د دانې برابر ایمان هم نه لري او د ایمان الله تعالی ته منظور نه دی. نو دغه روایتونه معلومیږي دا چې نختلفو فيه نه مراد عملی اختلاف مراد دی چې کوم دغه خلکو کړه و هلي کولی او درې ډلې به جوړې شوې. وان ربک بشک ربستا لا يحكم خامخ فیصله وکي بینهم لدی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی په اختلاف کاوه
نو دې ځکه کې سوال دا ده چې آسماني شریعت ښکارا فیصله کړل چې یو ډله په حق باندې ده او دوه ډلې په ناجایز باندې ثابت شولې د خالد اورز د ښکار په باره کې نو بیا بل فیصله به څنګه راځي او هغه ته به ضرورت نو جواب د هغه هم دا دی چې فیصله دوه قسم دی یو قولی فیصله ده چې دا په حق ده او دا په نه حق ده د قولی فیصله وي او دمه عملی فیصله ده چې مجرم راوونه سي څنګه سزا ولا ورکي او ثابت ده چې دا مجرم نو په قیامت کې به عملی فیصله وشي کم خلک چې په نه حق باندې عملاً بدراونی ولې شي سر عام به اعلان وشي چې مجرمان دي او بیا به جهنم ته ورواچولې شي کم کسان چې په حق لري د حق پرستی اعلان به وشي او دغه نه بعد جنت ته به عملاً داخل پېشي چې دا به عملی فیصله شي اته به اعمال ودل کېږي عملی فیصله عملاً به ارشد د خپل اعمال بدله ملاويږي نو عدل کې د يحکما چې کم دی لا يحكم بينهم د دینه مراد عملی فیصله د قیامت ورځ باندې په منځ کې به عملی فیصله وشي